السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو پلاران زامن د دغې دپاره غټي چې غټ شي چې بیا په پلار باندې حمله کوي او پلار بیا بېدردۍ سره قتل کوي راځئ مینهوالو دغه پلار سره څومره ظلم زیاتی شوي او بیا یې څومره بېدردۍ سره قتل کړی دی موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي عزتمنو هره ورځ ځان ته ظلم زیاتی کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په نوښار علاقه کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې مینهواله د پلار او زوی په کور کې په معمولي خبره باندې جنګ جګړه شروع شوه یا په چارسو باندې یا په سیګرټ باندې یا په سپۍ باندې خو مینهواله دوی پلار او زوی ته نه دي پکار چې پلار سره جنګ جګړه وکړي زوی ته نه دي پکار چې پلار سره په اوچت اواز باندې خبرې وکړي ځکه عزتمنو ته دغه نیت یا به پلار نشه یو د چرسو هر یو عزتمن چې کم یو مشر ګوري دا به حتما نسوار یا چرس پکوي د دوی دماغ کار نه کوي په معمولي خبره باندې د دوی بد پرېشر خېږي په معمولي خبره باندې عزتمنو د دوی زړه خوشحاله کېږي چې عزتمنو د کور کې عزتمنو د خپل زوی سره پلار معمولي ورته جنګ جګړه وکړله یا یې ورسره خوله وویله یا ورسره تیزه خبره وکړله مینهوالو چې پلار له په دې خبرې باندې غوسه ورغلې ده او زوی ته ویل چې زه د کور نه ووځه ته څوک یې چې ته ماته داسې خبرې کوې زوی ورته په جواب کې وایي ښه پلاره ته ماته داسې خبرې وکړلې مینهوالو زوی تمانچه راغسته او خپل پلار یې ایسته د بېدردۍ سره یې قتل کړی دی الله تعالی دې عزتمنو داسې زامن نوس نابود کړي مینهوالو خبره د خبرې غوندې نه وه او زوی دماغ کار نه دی کړی او پلار یې ایستی دی مینهوالو چې زوی بیا په تېښته کې کامیاب شوی دی او تښتېدلی دی خو مینهوالو اوس ویده کېږي چې دغه زوی پولیسو سره دی او ګرفتار کړی دی مینهوالو دې ته دې سزا ورکړی شي دا دې معاف نه کړي شي زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در